بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشرف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، اسلام یو داسې جامع دین دی چې د زندګۍ او د دنیا هر شعبې ته شامل دی. د هرې خبرې راهنمایي په اسلام کې پرته ده، په دین کې پرته ده. اگر چې چاته به علم نه نو د یو خبرې معلومات په ورته نه. حدیث مبارک کې راځي حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے او کس تپوسو کو وی منگ تدا خبر را کړی دی یا من خبر شیو چې ستاسو پیغمبر تاسو ته د امتیازو چلیم کوي، یعنی دا او دسماتی طریقه ته هم کوي ستاسو پیغمبر. مطلب دی دا تپوسو ته د پیشاړې په جوړ کو، د استهزاء لري کو، خاندلې ها تاسو نه بچاو چلو مخای. حضرت علی رضی الله عنه ته ها بالکل منتخی فکر خندا څه خبره نشته. دا خو زمونږ لپاره یو فخریه خبره ده. زموږ محبوب علیه السلام موږ ته وایي چې کله بچاو ته ځئ نو ډېر په پرده باندې کښېنئ، څوک ویني نه. موږ ته طریقه ښایي که نه، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قبله ته به مخ هم نه ګرځوئ او شا به هم نه ګرځوئ. سړی دسماته کوي نو په داسې حالات باندې کښېنئ چې قبلې ته ستاسو شا هم رانه شي او مخه هم رانه شي. او موږ ته بلکل زموږ محبوب علیه السلام موږ ته دا ښایي دا طریقه. هغه وایي چې یاره ځان کله پاکوئ چې ته په طعام ځان پاک نه کوئ، په اډوکي وغیره ځان پاک نه کوئ، په خرشنو ځان پاک نه کوئ، په ګنده چیز ګټه لوټه اوبه وغیره دا به استعمالوئ. بالکل زموږ پیغمبر موږ ته دا خبرې ښودلي. اگر خندا ته خبر نشته ته خو استهزا کوې، دا موږ فخر کوو پرې باندې. نو مطلب مې دا دی چې د هرې خبرې هغه جواب او د هرې خبرې حل هغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته ظاهر کړی دی. ځکه حضور علیه السلام د زیاتې بیبیانې چې دي په دې کې یو وجه دام ده چې د حضور علیه السلام یو ادا، د حضور علیه السلام یو سنت، د حضور علیه السلام یو طریقه پټه پاتې نشي. خیال دی کور کې 10-14 بیبیانې دي، څه خبرې به یو بیبي نقل کړي. حضور علیه السلام خوراک په داسې کوو، کور کې الیک سلیک د حضور علیه السلام په دې طریقه باندې و. حضور علیه السلام ناسته په دې طریقه وه، د حضور علیه السلام ناسته په دې طریقه وه، د حضور علیه السلام پاڅېدل په دې طریقه و. دا د زیاتو بیبیانو کې مختلف حکمتونه، یو حکمت پکې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام ټولې خبرې دي مسلمانانو ته، انسانانو ته الله تعالی واضحه کړي چې دا د دې لپاره یو نمونه او سیمپل جوړ شي. یاره په دې طریقه باندې ځئ. یاره اوس که حضور علیه السلام وعده نه یا کور کې به څنګه سملاستلی، بیبي سره به الیک سلیک خبرې اترې څنګه کړي.
کور ته په کومه طریقه باندې راغلی، پاسېدنه په کومه طریقه، سملاستنه په کوم، دا ټول بیبیانو مبارکه هغه بیان کړي. یو خبره چې دا هغه پټنه د پرېخي چې څومره د حضور علیه الصلاۃ والسلام د اندرونی زندګي هغه بیبیانو بیان کړه، او پاتې شو بهر معاشره کې هغه صحابه کرامو یو خبره پټن نه پاتې کړي. که صحابي مړ کېږي هغه اخره کې وایي ځنکدن وخت راشي دا حدیث واورئ، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته دا حدیث فرمایلی، دا خبره فرمایلی، وایي زه کومه چې داسې نه چې دا په ما باندې پاتې شي او زه مړ شم. وګورئ چې دا خبره نو هغه د نننۍ ځینې ټول بیبیانو نقل کړلی. لکه مثال په طور نور بیبي فرمایي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، هغه فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به کله ماسخوتن د کېدو د مسواک په خامخا ووهو، د اوده کېدو نه مخکې مسواک پر منظر لپاره جدا دی، خو د اوده کېدو لپاره به حضور علیه الصلاۃ والسلام مسواک مبارک په خپل خوله مبارکه کې به حضور علیه السلام مسواک ووهو. اوس خبره دا ده د حضور علیه السلام د آیات ساتئ. ګورئ ښه، نه د حضور علیه السلام نه بدبو چرته تلله، نه د حضور علیه السلام خولې ته د بدبو کړله، نه جسم، بلکې د حضور علیه السلام د جسم مبارک نه به د خولې داسې خوشبو خطا چې په کومه لاره بلاد د سیرت کتابونو ذکر کوي، باقاعده به په بعضې کتابونو 3 ورځې ذکر کړي، چا یو ورځ تا پته به لګېده چې په دې لاره نبی علیه السلام تللی، لار به د ځان سره خوشبویه کړوه. او دا حدیث بخاری شریف په غیرو کتابونو ټولو ذکر کړل. ام سلیم رضی الله تعالی عنها، د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ بیبی، هغه حضور علیه السلام د هغو کره تشریف فرما کېږي او حضور علیه السلام آرام کوي، داسې پروت دی، خوله مبارکه پرې راغله، هغې ورته شیشې راوړله او داسې ورته نیولله، او دا خوله ترې شیشې ته داسې غورځېږي. حضور علیه السلام بیدار شو، ام سلیم څه کوې؟ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوشبو ځان سره جمع کومه، دا رالمه د خوشبو لپاره، او د حضور مبارک د خولې چې په کم خوشبو کې به قطره وکړه هغه خوشبو بیا د چا سره نه وه. او دا بخاري شریف کې بیا راځي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د دې بچی هغه ولګېد او چې کله وفات کېږي وصیت یې وکړو، وایي ګورئ دا ما د حضور علیه السلام خوله مبارکه جمع کړې ده، او چې کله تاسو ماله غسل لاکئ، مالا غسل لاکئ او د غسل نه بعد کفن راکوئ، نو بیا سنت طریقه دا ده چې مرده ته خلک خوشبو لګئ. خاصې دې کې یو خبره مې ذهن ته راله، زمونږ د معاشره کې عجیبه خبرې دي، ډېرې خبرې. موږ همیشه دپاره که مسخه خوشبو چې د هغه خلک مړو ته غورځوي، چې خلک یار چا پوزه پټه نیولي یاره بین دې خېږي، یا که چېرته چا عطر لګولي او د چا خوښ نه یا سپری کړی، هلکه من نه مړ خوشبو دي لګول، الله خوښ وایي لکه د خدای بنده. دا ګوره یو خبره یاد ساتئ چې دا بهترینه خوشبو پکار ده، بهترینه خوشبو له ټولو نه اعلی. اکثر کفن موږ تیار راوړو که نه، عام هغو سره اسقاغونې کې عطر یې ښه ګزارئ، هله دې کوئ ته چې د کور کې بهترین عطر پاتئ، بهترینه خوشبو داسې چې یاره اکثر خلک بهر ملکونو نه راوړي قیمتي. یا بل کراچۍ کې موږ تپوس وکړو نو ملګري ماله ما خو ته ډېر کلک مې نه راله، خو وړوکې دونه به د 2,500 2,000 3,000 5,000 10,000 6,000 دونه خوشبو، یا وخت موږ 500 والا وړوکې راواغسته. خو مقصد دا دی چې لکه خوښه خوشبویانې خپل مرده سړی رخصتۍ هر چا له پکار دی چې یاره ښه بهترینه خوشبو ورته ولګئ، ښکلې خوشبو. داسې نه چې یاره سقا عطري خلکو بیا پوزې ته څادر نیولی، یاره د مړو اصل خلک موږ معاشره کې مشهوره شوې ده، یاره د پلانکي د مړو عطر لګول دي، ولې خلک ترې کرکه کوي، وایي دا څښا دي د مړو دي که نه. دا زموږ معاشره کې یو ډېر غلطه خبره ده چې یاره بهترینه خوشبو پکار ده، ښکلې او که نه د دغې نه ورته مه لګوئ. دا کوم خوشبویانې چې دا کفن والا دغه سره د مړو د کفن سره کوم خوشبو والا ورکوي 50 روپو والا او 10 والا او 100 والا، دا ګزارئ، دا دې نه نه لګول بهتر دي چې یاره ډوونه لګوي. یو سړی رانه کېږي ښه خبره دا ده، صحابه کرام به وصیت کو چې یاره دا نه ښکلې خوشبو والي، یاره که زه مړ شوم مرګ خو پته نه لګي که نه، موږ اخر د بل مرګ موږ ته یاد خپل زموږ نه هېر دی، ما نه خپل مرګ هېر دی او د بل نه خپل هېر دی او د بل نه خپل هېر دی، موږ بل ته مرګ یادو، ځان ته زموږ مرګ هېري. نو که یو سړی ځان له خوشبو ساتي چې یاره که زه مړ شمه زما دا خوشبو ما ته ولګوئ، ښکلې خوشبو. عود د حضور علیه السلام به عود ډېر خوښ، عود ښکلې خوشبو ده. او داسې چې یاره ښه خبره دا ده چې فري الکوهلي، مطلب د الکوهل پکې نه وي، هغه ډېره زیاته ښه خبره ده، هغه خوشبو وشي لګه. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وصیت وکړو، بخاري شریف حدیث دی چې یاره زما په کفن کې به تاسو
زما لکه چې کله کفن راکو زما باندې به دا خوشبو ما ځان نه ساتلې ده او دا د حضور علیه السلام خوله مبارکه ورته کې اچوله دا به په ما باندې واچوه یو مطلب دا دی چې یو به برکت وشي د حضور علیه السلام خوله زما وجود به د هغې سره برکتي شي او بل ما تاسو ته ووایي چې د حضور علیه السلام د خولې نه به اعلی خوشبو به د هغې نه تله اعلی چېرې د هغې مثل به بیا په عربو کې به د هغې مثل به چا سره نه د هغه خوشبو چې د حضور علیه السلام خوله مبارکه به چا ځان ته ولګوله داسې جره مطلب زموږ خو معمولي کترخ ولی شي ته وایې چې دې کې د مړ پیشو پروت دی بل زنه نه د حضور علیه السلام داسې نه و د حضور علیه السلام انتهایی خوشبودار د خولې مبارکې نه د حضور علیه السلام همیشه به ښکلې خوشبو ودې ده خو د هغې باوجود حضور علیه السلام د سنت طریقې لپاره امت ته د تعلیم لپاره چې کله کور ته راځي نور بي بي فرمایي ماسخوتن کې به حضور علیه السلام مسواک راواخیستو د اوده کېدو په ټیم کې مسواک په اوبو په خوله کې مسواک په اوبو خپل غاښونه مبارک چې دی هغه به په هغې باندې صفا کړم چې ما خو تاسو ته ووایي هغه ګندګي نه وه خو لکه صرف د طریقې لپاره چې تاسو هم داسې کوئ او بیا به حضور لکه څنګه چې هر اوداسه لپاره حضور علیه السلام مسواک واله او بلکې دې پورې حضور علیه السلام فرمایي چې لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء یا عند كل صلاه نبی اسلام فرمایي چې کله په امت باندې ګرانېدې نو ما به یو روایت کې دا راځي ما به هر منځله او 10 فرض کړو او هر او 10 له ما مسواک فرض کړو چې مسواک فرض دی مسواک نه دی والے استعمال نه کیږي په امت کې ګرانی کې نو فرض نه دی خو زه سنت خو باندې دی ځکه نبی اسلام همیشه لپاره کوشش تا کړل چې زما امت په مشقت کې پرې نوځي په تکلیف کې پرې نوځي کله حضور اسلام خو به وو همیشه لپاره د سنت چې همیشواله باندې لپاره مو بلکې دا چې باندې راځي کې راځي او داسې کې به مسواک والے بیا او د مطلب دا غنټه شي نیمه شي 2 غنټه شي یا ډیر وخت شي خو بیا نه به سمجھ مانځه ته پاسې بیا به د خپل مبارک کې مسواک وو دومره محبت کړم دا اصل کې نو مطلب دا چې د حضور اسلام هغه میان د مبارکو یو خبره د حضور اسلام پټه نه پرې حال اثر به چې را پاتې دو چې څنګه وي رافا به چې شروع بیا په مسواک کوله مسواک ته راوغه ته حضور اسلام مسواک په خپل کې وایي اصل کې یو وجه بل را چې حضور اسلام به د صفائی انتهایی ته کوشش کوي چې را د صفائی تعلیم ورکول الله په قران مجید کې فرمایي والله يحب المطهرين الله د پاکانو خلکو سره الله محبت کوي د پاکانو خلکو سره چې څوک خو مبالغه کوي او خزان پاکي نو الله تعالی د پاکانو خلکو سره خدای پاک محبت کوي د دې ښکار دا معلومه شو چې رسول ګندای دا الله جل جلاله هغه نه خوخي لکه دې منځونه راځي په ځای ولې راغلي دي یو وجه خټه دام ده چې مختلف موضوعات چې د مالګزار کثره خامخا 15 وخت چې یو داس کوي استنجا کوي چار ادم کوي دی به بالکل صفا وي دی به صفای نو دغه مالزار په ځایلو کې یو دادار چې مالګزار کثره دی به انتهایی صفا وي او پاک په نو ځکه ورته الله جل جلاله محبت کوي او داغه خلاف چې رب سره مانځه خیال نه ساتي مون نه کوي په پابندۍ سره سو مثال پته درو دې مونږ ونکو سو درو دې د خپل لاسونه نه دې خپې نه دي انځلي سو آردی هغه شانتي ثقافت شوره نو ګنده شو د مالګزار نه چیرې بل دا چیرې مانځه سره ډېر بیماریاں داسي چې هغه مانځه په وجه باندې ختميږي ډېر هغه هر یو جدا ته تیجره په سیدې په وجه باندې ډېر بیماریاں ختميږي د انسان یو داسې ټینشن داسې بیماری چیرې هغه علاج چیرې هغه ډېر په مشکله باندې کیږي هغه چې دغه سر په ځمکه باندې کیږي نو بس هغه بیماری هغه ټینشن هغه بیماری چې د دماغ هغه د الله تعالی د دقه چیرې د اثر کتلال شي هغه د بلډ هغه سرکولیشن چې وینه په بدن کې گردش کوي هغه ته په ډېره خطرې قباندې شي د سر په هغه ته د رکوع خپلې پیدا د قیام خپلې پیدا د سجدې خپلې د قیدې خپلې د اوداس خپلې د مالګزار کس چې د صفای او د هغه صفای په وجه باندې ډېر امراض داسې دي ډېری بیماریاں داسې دي چې دا هغه صفای په وجه باندې الله جل جلاله دغه امراض ختمه ګوره وسنی خبر دور کې خبره دا کوم چیرې کې چې کوم بیماری الله پاکستان کې مرور اثرات شروع شي کرونا وایرس ډېر خطرناک بیماری الله دې موږ ټول په امان کې چیرې بدن کې چینجی کې تبر راځي انتهایی تیز او هغه کې داسې چې په بدن کې داسې غټ غټ سپین چینجی چې دا ذات بیا راوباسي مختلفو ځینو دا چینجی په دې شوندو کې په دې مختلفو ځینو کې دا کیږي هغه ډاکټرانو سوي چیرې 15 وخت څوک اودس کوي 15 وخت څوک اودس کوي مونږ ته دا بیماری الله تعالی دې به دې بیماری نه الله بچ ساتي او ګور عجیب خبره ده اسلام د مخکې ویلو چې راخذ دې پردې کوي
زنانه د پردې کې کته په چین کې خاص کر او کم خلک چې یریږي کومې جنکې چې داسې چې هغه به سردور سر ګرځېدي ښکاره مخونه به ګرځېدو هغه خو نقاب کړی مکمل هغه پټي یاره یریږي چې یاره دغه وایرس او دا موږ ته د بل نه تعدی راته ونه شي هغه مرض راته ونه لګي نو هغه مکمل نقاب کې ځان پټ کړی پردې کړي نو هغه اسلام چې موږ خو د اسلام په وجه زموږ زنانه کوي کړو هغه دې په وجه باندې پرده کوي چې ماته د اسلام حکم دی د قران حکم راته دار چې تاسو ځان په پرده کې ساتي هغه په دغه وجه باندې نه کوي هغه د اسلام په هر څه کې هغه فائدہ چې هغه پکې پرته هغه په دغه نیت باندې شروع کوم نو ډاکټر وايي چې دغه وایرس چې رسول 15 وخته د مانځبه پابندي کوي نو دغه الله جل جلاله دا مرض چې دا به خدای پاک دته نه راځي کرونا وایرس نو ګوره د ډیر شي پیډيري او مطلب دا موږ چې عبادت کو دا خبره یاد ساتي موږ کې مسواک وو موږ کوم کو موږ دې لپاره باندې کو یاره موږ ځکه کومه چې ماته زما باندې بیماریاں نه راځي یا مطلب زه مسواک ځکه واهم چې زما غاښونه صفای دا نه دا ټیک چې دا جدا پیډيري موږ چې هر عمل کوي زنانه پرده کوي ونی پرده کوي یاره چې کرونا وایرس ماته هغه تعدی ونشي هغه راته چانه راوانه وړي نه دا بس موږ چې دا څومره اعمال کو دا زموږ خپل د رب د رضا لپاره کو یاره زه دې لپاره دا کوم او دستې لپاره کوم مسواک دې لپاره زما رب په دې باندې خوشاليږي دا پیدا خو ما ته اصلي ملاويږي ٹھیک نه روزه مو دا ولې نشو یاره د رب حکم دی زه خو نه خوراک کوم بس کا کوم زما د رب حکم دی ماته بس الله را ناراضي شي د روزه هغه دومره پیدا چې د انسان بدن ته کمی پیدا راځي ذهن ته کمی پیدا راځي معده ته کمی پیدا راځي هغه ټول با الله جل جلاله هغه پیدا موږ اثر راکړي نو موږ په دې نیت نه شروع کوو چیرې نه ما ته بیماریاں نه هغه خو ټیک تا خو پوری خبرې دي خو موږ د الله جل جلاله د حکم د تابعداري او د الله حکم دی د رسول الله حکم دی زمانه تفسیر شي او څه پر کوتای شي د پمانځ کې دغه بعد د مونږ پابندي به کومه او په اسلام کې په هیڅ صورت کې د مانځ پر حوالل چیرې هغه نشته په هیڅ صورت کې مثال په تور دغه یو کس ته د کپړې نشته په بدن کې نه کمیشته نه پرتوکشته د تمون نه معافيږي نه وای چې ته جوړ دی وګوره کینا د قشانت کینا په اشاره باندې مونږ کا رکوع سجده تم کوتا ته معاف ته ودرې غمو مونږ بکې لغړې مونږ ته معاف نه نو سره دې هغه مطلب دا چې وبل شي استعمالونه تهمم او خاور الله تعالی واچو وبل سره مړکیږي مرض په سیوا کیږي ډاکټر کو وبند کړي اپریشن کړل بل څه بیماری را پروت ته حرکت نشي کولای او د کول وته ګران دي تهمم واه کنه یره تیمم نشواله چل اصل ته په دې کې بل څه بس اصل قشانت ودرېګا راځه مونږ کا هم ته معافي نشته ګوره په اسلام کې په هیڅ صورت د مانځه ولکه زمونږ د کتابونو په خاطر د مونیا مشهور کتاب مونیا کنه هغه هو دې پر مسله ذکر کړو چې کا د ولادت په وخت کې وزنانه را خو چې دې څو ګوري دې نه خون او وینه نه تللی دا به مونږ کې د مانځه ټیم شو دې مانځه په تاسو کې د وخت په خپل مونږ راګرځي دومره جره مطلب ته اس صورت کې مانځه پر حوصل چره هغه انسان د نشته تاسو بنه ملایي کپڑا ته نه ملایي کې قبله ته نه معلومه یاره بس قبله ته قبله ته چې مونږ نه په بل طرف ته خو نه کېږي نه او قبله ته شاکه د سیمونځه کا هر طرف ته چې مخکو سوچ او فکر وکړه تحرا وته مثلا تحرا سوچ او فکر وکړه دا قبله د سې بس مونږ وګو دې طرف ته مخکړه قبله ته د اشاره الګا سواره نه کته خپل طرف ته مخکړله ستاره مخ خپل طرف ته نو که په مانځه کې سراو ګرځا زه ریلوی سټیشن کې په مانځه ولاړم ماخام ماسوتن منځو والی بنا ماسوتن منځو ما اخیری رټا کو ما کسراغه غالبا وی تر می کول نو ما ته وی په ودو کې دا قبله دی بل طرف ته اشاره ته کړو چې بس په مانځه کې سراو ګرځم هغه طرف ته مخ کو تو دا اسلام ته دې اجازه ورته اس قسم مسله ته نشته قبله ته اشاره او سلام دیو ګرځو بیا څوک راغی تا خو مونږ غلط وکړو اگستیک شو زما منشور اینما تولو فسم وجه الله بس اب طرف ته الله قبله سم مسله نشته خلاص دې کې دغه مسلې چې استاد تحرک کړي سوچ او فکر دې کړي کته ډایرک راغله نه دې چانه تاسو کړل نه دې سوچ او فکر کړل او اته ولاړ الله اکبر بیا یو کس راغی مونږ غلط بیا مونږ نه راشي بیا مونږ دوباره کې یک په وانځه ولاړ سراو ګرځاو کله مونږ دې کړو دوباره به مونږ کې پوند نه راشي خو ته سوچ او فکر وکړه قبله ته اشاره چې خیر ده تا مطلب دا دی چې په هیڅ صورت کې د مانځه هغه پر حوضل چیرې هغه نشته او سره وي هغه خپې ته کټ شي دی پکته خپې پوری نشته دواړه به بیا هم د معاف نه په دغه صورت کې به هم مته دا درین دامونه زیاده شته مسشوره سر او مخاوله سودا به دا کی
او د خپل دا کم خاص دینه چې لاندې دغه دینه کې دغه کې خلا کو انځل شي او د خپل ودریږي مموس چې هغه بکای نو موږ په معمولی باندې ګور دا خبره ساتي ډیر نه موږ پر هودل په هیڅ صورت باندې نشته او حضور اسلام اخیری وصیت موت ته دا کړل الصلاه وما ملکت ايمانکم د مانځ خیال ساتي چې کله د دنیا نه رخصتي حضور علیه السلام اخیری وصیت پورا اهم دغه وخت سره اهم خبره کوي چیرې په اخیری ټیم مې له اهم خبره وکما نبی رسول اخیری خبره دا وکړه الصلاه وما ملکت ايمانکم د خپل وینځ غلامانو خیال ساتي او د مانځه پابندي کوي موږ په پابندۍ سره کوي نو په معمولی دغه مانځه په کورونو کې څومره بے ماتیاګانې دي څومره سستی کوم په مانځه کې نو دا وګوره دا خبره ساتي و زموږ تاسو سره ټیم دی بیا چې کله سترګې پټې شي بیا انسان کډېری توبې وباسي او دا ډېر ارمانو کې چیرې لږ سات ورسته کوي لږ ټیم را الله کې بیا توبې مقام نه ملاوي کړه اوس دار چا سره مقدا توبې دروازه کولاو دا چانس وتشته تیر الله جل جلاله تیر ګناونه معاف کوي اشته منځونه دي ځان خپل شروع دي هغه راګروي او نو موږ په کار دي چې موږ باندې سره موږ شروع کړه الله تعالی دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله تعالى على خير خلقه